بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نن چکم آیاتنا تلاوت شو ددیت آیاتونو تعلق چې د کومه موضوع سره ده پاره کې بنیادی او لفظ چې هغه پیژندل غواړي او پاره ځان پویول غواړي هغه ده لفظ فساد. عام طور باندې یو لفظ مونږ په دې موجوده اصطلاح کې او په دې خپل دور کې چاغه ته کرپشن وایي. تو کرپشن او د فساد په منځ کې ډېر لوی فرق دی. د فساد دا لفظ چې دی دا ډېر وسیع دی، ډېر عریض دی او ډېر پلن دی او ډېر جوور دی. پدې کې ډېر زیات مفاهیم او ډېر زیات معانی شامل دي. او کرپشن خو بالکل په یو محدود پیمانه باندې هغه عام طور باندې په دې موجوده دور کې استعماليږي لکه مالی کرپشن، په مالیاتو کې فساد کول. او که پرشتیا مانو باندې غورو کې نو بیا په دې مالیاتو کې هم په سرکاري اموالو کې فساد او کرپشن تکرپشن وای. کله یو سړي په باره کې تاسو دا وایي چې دې سړي چې دا پیسې حاصلې کړي دی په سود حاصلې کړي دي، د سمګلینګ کړی دی، د دا چل کړی دی، دا کړي دي، نو خلک به وایي یاره دا بے ضایع خبره کې دی که زموږ څه کار دی، دی سرکاري ملازم پاتې شوی دی، چېرته په سرکاري عهده پاتې شوی. نو که په سرکاري عهده پاتې شوی او د خپلې سرکاري عهدې نه یا د منصب نه یا د وزارت نه څه غلطه فایده اخیستي او په هغې کې څه مال اخوا دېخوا کړی، نو هغه خو په کرپشن کې راځي. او هغه هم هله چې هغه څه مک مکا او څه لو دو کچھ لو کچھ دو او چېرته څه نو بیا هغې کې موږ د صفایي سرټیفکیټ ملاو شي. خو بهرحال په هغې موضوع نور مزید بحث ځکه نه کوم چې هغه خو زمونږ او ستاسو مشترک درد سر دی او هغه زمونږ د دې وطن مشترکه بیماری ده. او داسې نه چې څوک پې پوه نه دي یا څوک ورته بیماری نه وایي، خو هر سړی دا وایي چې که ته ما ته وایې چې ته غل یې نو هغه بل خو زما نه غټ غل دی. دا نه وایي چې زه غل نه یم، خو د دې جواب کې هغه دا وایي چې هغه بل خو غټ غل دی، غل خو دیم دی. ا دې معنا دا ده چې بس ټول خلک غله دي، نو یو پکې زه یم نو ته ما ته خامخا څه خبره کوې. نو دا خو زموږ یو مشترکه بیماری ده. الله رب العالمین دې د دې اصلاح توفیق مونږ ته راکړي. نو ما اولنۍ خبره دا کول په دې عربی ژبه کې او په دې اسلام کې چې کوم اصطلاحات دي په دې کې وسعت ډېر زیات دی، په دې کې فراخي ډېره زیاته ده. او د دې په مقابل کې د نورو الفاظو فراخي او وسعت دونه نشته.
لکه مثلا زه به یو کرپشن سره یو بل لفظ به زه ووایم اغوا. تاسو ته پته ده عام طور باندې مونږ اغوا څه ته وایو؟ وایي سړی اغوا کړ. نو اغوا دې ته وایي چې کډنپ کړو، ویې تښتو، سړی اوچت کړو او یو داسې ځای ته یې بوتو چې پته یې نه لګېده چې هلته په کوم حالت کې به هغه پروتي، او بیا وایي چې دونه پیسې راکړې یا دا مطالبه مې ده یا دا. مونږ دې ته اغوا وایو. دا د اغوا یو ډېر محدود غوندې تصور دی. حالانکه زمونږ په دې معاشره کې په سپینه جامه کې په بهترینو ادارو کې اغواګانې کېږي او روزانه کېږي او د سوونو او د زرګونو او د لکونو په تعداد کې کېږي. هغې ته څوک اغوا نه وایي. ته به وایې دا څه شی دی؟ ما وایي دا فکري اغوا ده. فکري اغوا، د خلکو فکر خلک اغوا کوي، د خلکو عقیده اغوا کوي، د خلکو اخلاقیات اغوا کوي. هغې ته څوک اغوا نه وایي. ستا په هر تعلیمي اداره کې روزانه په هر پیریډ کې الا ماشاء الله د انسان فکر، ستا د بچی فکر، د مسلمان فکر هغه اغوا کېږي. د اغوا د لفظ په عربی ژبه کې چې د څه دپاره راغلی؟ غوایت. غوایت د ګمراهۍ دپاره، غاوي، چې هغه د حق په مقابله کې ناحق طرف ته لاړ شي، د صحیح خبرې په مقابله کې غلط طرف ته لاړ شي. زمونږ د دې تمام قوم فکر ستا ریډیو اغوا کوي، ستا ټي وي اغوا کوي، ستا رسالې او اخبارات اغوا کاری کوي، ستا تعلیمي ادارې اغوا کاری کوي، ستا میله ټیله، ستا هر یو اجتماعي نظام، ستا د ملک هر الا ماشاء الله دا ستا د عام پروګرامونه اجتماعي چې دا څومره پروګرامونه کېږي، ستا سټیج شوګانې، ستا سیمینارونه، دا تمام دا 99% نه زیات دا اغواکاران دي. ټول ستا دا ټول دانشوران اغواکاران دي، ستا دا ټول مفکرین اغواکاران دي، دا چې مصلحین ورته وایي، دا لیډران چې ورته وایي، دا ټول فکري اغواکار دي. خو د اغوا دا لفظ عام طور باندې بس مونږ صرف د یوې اغوا ته ویلی دی چې یو خلک رالو او ټوپک یې راواغستی، یو سړی ګاډي ته واچو، ویې تښتو، هلکه مونږ وایي دا اغواکار دی. د نورو ته مونږ اغواکار نه وایو. دا زمونږ هغه د ذهن هغه محدودیت دی. زمونږ فکر اغوا شوی دی، ځکه مونږ دا اغوا نه پیژنو. که دا مونږ دا فکر چا اغوا کړی نه وی نو مونږ به دا الفاظ هم درست پیژندی. داسې یو لفظ دا فساد دی. د دې لفظ پوره فهم به مونږ ته هله حاصلېږي چې تاسو سره دی دا دواړه طرفونه مخې ته کېدم. مثلا د فساد په باره کې یو د اسلام نقطه نظر دی، یو د سیکولرزم نقطه نظر دی. د سیکولرزم نقطه نظر دا دی چې هغوی کله د مذهب تاریخ بیانوي په سوشل ساینسز کې یا په نورو مضامینو کې، چې کله هغوی د مذهب تاریخ بیانوي نو د مذهب تاریخ داسې بیانوي چې اصل کې خو انسان ابتدا کې جاهل و، نه خدای پیژنده، نه ځان پیژنده، نه ژوند پیژنده، نه اجتماع پیژنده، نه حقوق پیژنده، نه د ادبیاتو نه خبرو، نه د اخلاقیاتو نه خبرو، نه د حقوقو نه خبرو، یو ځنګلي شی. بیا رو د تجربې په بنیاد باندې په انسان کې بیا رو عقل راغی، بیا پکې شعور راغی، بیا هغه شعور رو پخته کېده، بیا د یو بل حقوق پیژنده، بیا د ځان حقوق پیژنده، بیا د هغې نه بعد یو معاشره تشکیل کړه. د معاشرې د تشکیل کېدو نه بعد هغه بیا د بودوباش چلونه رو زده کول، بیا د هغې نه بعد بیا د یو بل په حقوقو باندې دستدرازي شروع شوه، د هغې نه بعد د عدالت یو تصور په ذهن کې راغی او د هغې ضرورت پېښ شو، د هغې نه بعد بیا قومونو په یو بل باندې تعدا شروع کړه او زیاتی شروع کړو، د هغې نه بعد بیا د حکومت ضرورت محسوس شو او رو داسې ارتقا کېده. نو دا سوشل ساینسز دې حد ته راورسېده چې معاهده عمراني او دا علوم عمراني را پیدا شو، او د هغې نه بعد بیا د انسان حقوق او د انسان حدود او بیا د یو بل سره د تعلقات حدود، او بیا د هغې نه بعد رو خبره کېده نو بیا د هغې نه بین الاقوامي حدود او بین الاقوامي تعلقات او انټرنیشنل ریلیشنشپ. دا ټول څیزونه رو د ترقۍ، د ارتقا او د تجربې او د عقل او د ژوند د تېرېدو په نتیجه کې دا تصور را پیدا شو. دا یو سیکولر تصور دی، دا یو لادین تصور دی. د دې په مقابل کې یو تصور د اسلام دی. اسلام دا تصور ورکوي چې نه، اصل خبره داسې نه وه.
اصل خبره دا وه چې دا دنیا الله تعالی چې اول جوړه کړه، دې دنیا دپاره چې الله تعالی کوم انسانان پیدا کړي وو د هغې اولني مور او پلار یې په جنت کې پیدا کړو. آدم او حوا علیهم السلام په جنت کې پیدا کړ او په جنت کې وعلم آدم الاسماء كلها. الله تعالی آدم علیه السلام ته د ځمکې د اوسېدو او په ځمکه کې د خلافت او د ځمکې د نظام د چلولو دا طریقې برای راست الله تعالی په خپله وښودې. دا آدم علیه السلام د تجربې په بنیاد کې نه دی حاصلې کړي. دومره علم الله تعالی آدم علیه السلام ته ورکړ چې بیا کله د ملائکو نه تپوس وکړو چې انبئوني باسماء هؤلاء، زه ماته ووایه دا څه دي د دې دنیا د اوسېدو سره متعلق څیزونه یې مثلا تپوس وکړو. مثلا دا تپوس یې وکړو د مثال په طور چې ووایه چې لوږه څه ته وایي، تنده څه ته وایي، دوستي څه ته وایي، دشمني څه ته وایي، ضرورت څه ته وایي، محتاجي څه ته وایي، او د ضرورت اشیاء به څنګه حاصلېږي، ډوډۍ خوراک څه مطلب، د اوبو څښاک د دې څه مطلب، بیمارېده څه ته وایي، روغېده څه ته وایي. دا قسمه خبره د فرشتو او د ملایکو د علم نه بالا ځکه د هغې د دې سره تعلق نه و. دا خبرې انسان ته معلومې الله تعالی آدم علیه السلام ته ښودلې. نو آدم علیه السلام ته دا خبرې معلومې شوې او ملایکو ته نه وې معلومې. بیا الله رب العالمین چې آدم علیه السلام او حضرت حوا د ځمکې ته راکوز کړو، نو دوی ښه د علم او د پوهې هغه پوهه چې کومه پوهه د دې دنیا د مسائلو د فیص کولو سره د هغې تعلق او د دې دنیا د مسائلو د حل کولو سره د هغې تعلق هغه پوره په رڼا ورځ کې دې دنیا ته راکوز شوي دي. هغې دپاره دې دنیا کې داسې څه تیاره نه وه چې هغې جوړ د عقل د ارتقا په نتیجه کې او د پوهې د ارتقا په نتیجه کې بیا دا زده کړل چې عدالت پکار دی او حکومت پکار دی او نظام پکار دی او اجتماعیت نه. دا خبره الله تعالی هغې ته د اولې ورځې نه ښودلې وي. دی د علم او د تجربې په بنیاد نه وی حاصلې کړې، دی د وخت د تېرېدو په بنیاد باندې د دې ذهن ته دا خبره نه وی راغلې. نورې خبرې د وخت د تېرېدو په بنیاد راغلې وي. مثلا هغه ستا او زما د مخې ته دي، په تاسو به مونږ څومره کسان داسې دي چې هغې ته دا خبره یاد دي چې خلکو به یې وکوله، په غویانو باندې به یې وکوله، هغه یوې او جغه او پاله او رمبې او کوداله او بیلچې او سربانډې خو مونږ ته اوسه پورې یاد دي. نو تاسو هم یاد دي. بیا دا هم زمونږ استاسو په علم کې چې د هغې په نتیجه کې بیا د هغې نه وروسته بیا ټکټري دي او بیا دا دي او بیا دا دي او دا جدید سامان راغی او ټکنالوجي. دا څیزونه ارتقا دې ته علم نه وایي، دا خو د ژوند د تېرولو اسباب او ذرایع دي. دا د ژوند د تېرولو اسباب او ذرایع خو د نن نه بعد به هم دا ترقي کوي. ولې دا ترقي نن ودرېده؟ دا به تا اعتراض هله کولی چې انسان خو ګوره د ژوند ترقي پخوا نسې نه وه، اوس یې ترقي وکړه. نه ما ورته وایي چې دا اوس چې کومه ترقي وکړه، نو تاسو کې یو سړی د دې خبرې په باره کې ضمانت ورکولی چې دا ترقي په دې ځای روکاو ده، موږ د ترقۍ هغه اخري معراج ته رسېدلي یو او نن نه لس کاله بعد که دا دنیا آباده وه نو ترقي به نوره نه کېږي. عین ممکنه ده چې دا نن ما او تا چې کوم شی حاصلو، دا نن چې ما او تا ته کوم سهولیات حاصل دي او دا نن چې زما او ستا د ژوند د تېرولو دا کوم معیار دی، عین ممکنه ده چې لس کاله پس په دنیا کې یو داسې معیار را پیدا شي چې په دې پورې خلک خندا کوي او ستا او زما دا موجوده وخت ورته بالکل د ټوکو ښکاري چې دم لا وي چې زه ترقي یافته یم. لهذا په دې مه نازېږه، دا مه وایه چې هغه پخوانی دور چې دی هغه غیر ترقي یافته او بیا ما ترقي کړې ده او زه د هغې دور په مقابله کې ډېر زیات په رڼا کې یم. ممکنه ده چې دا دور بیا تا ته په تیاره کې ښکاري، دا ممکنه ده بالکل. لهذا دا خبره روانه وي، دې کې خبره نه کوو، دا وسایل دي د ژوند. انبیاء دا نه دي ویلي چې تاسو د یوې په ځای په ټکټر باندې یو مه کوئ. انبیاء دا نه دي ویلي چې د کډۍ په ځای باندې تاسو به مشین جامې مه جوړوئ یا چې به مشین کومې جامې جوړې شوي هغه اغوندئ مه. انبیاء دا نه دي ویلي چې خامخا په ریړه او په چکړه کې او په اسونو او په خرو باندې سفر یې کوئ، په اوښانو او په ریړو کې او په جهازونو سفر مه کوئ یا یې مه جوړوئ. دا خو چې الله تعالی کله د انسان دپاره دا ضروریات، لکه زه به تاسو دا ووایم چې ته به وایې چې په تېره زمانه کې ولې جهاز نه ایجاد کېده، نو ما ورته وایي چې دا خو ساده خبره ده، په دې خو ته پوهېږې، خو هسې ځان نه دې ساده جوړ کړی. الله تعالی یو نظام، الله تعالی په دې ځمکه کې دا تیل او دا ګیس او دا ذخایر پیدا کول، نو دا تیل او دا ګیس او ذخایر څنګه پیدا کړو؟ عین ممکنه ده چې د دې طریقه همداسې ده چې څه وایم، عین ممکنه ده چې بلې، خو د انسان د پوهولو لپاره زما ذهن کې یو خبره دا ده
او دا علماء لیکلي دي. مثلا دا چې د دنیا کې ځنګل ډېر زیات دي، چې ډېر زیات ځنګل وي نو په ځنګلو کې ونه وي غټي غټي، او هغه ممکن ده چې به د صدو او د پیړو ونه وي، بیا ورو زلزلې راتلې او د زلزلې په نتیجه کې هغه ونې په دې ځمکه کې پټې شوې، بیا په هغې باندې خاورې او دوړې الوتې یو دور تېرېده هغه په دې ځمکه کې پټې شوې، د هغې په نتیجه کې د هغې نه ګیس جوړ شو، د هغې په نتیجه کې د هغې باندې چې وخت تېرېده د هغې نه تیل جوړ شو. دا هر څه د الله تعالی په علم کې، دا الله تعالی قصدن او عمدن ارادتن کول. بیا چې کله هغه شی دې ځای ته ورسېدو چې هغه ګیس د دې خبرې قابل شو چې دا د خلکو په کار راشي، چې هغه تیل کله د دې خبرې هغه میچورټي ته ورسېده چې دا د خلکو په کار راشي، نو الله تعالی د انسان په دماغو کې دا خبره ورکېنوله چې راشه اوس دا راوباسه او د دې نه فایده واله. نو داسې خبره نه ده، داسې د شریعت په مقابله کې دا د شریعت دپاره او د اسلام دپاره دا ګینې څه چیلنج دی، دا د اسلام دپاره څه چیلنج نه دی، دا به د انسان د آبادۍ د دې زیاتېدو. دا قرآن د اول نه ویلي وقدر فیها اقواتها فی 4 ایام. الله تعالی په دې ځمکه کې د دې ځمکې د اوسېدو چې کوم هغه ذرایع دي د انسان دپاره، هغه الله تعالی په 4 ورځو کې یا په 4 دورونو کې هغه په دې کې مکمل کړي. دا د قیامت پورې چې کوم خلک څومره پیدا کېږي، نو د هغې دپاره د زندګۍ اسباب الله تعالی پیدا کړو، او چې کله د هغه اسبابو د هغه میچورټي او د هغې د بلوغ او د هغې د پخېدو وخت راځي، نو الله تعالی د چا په دماغو کې خبره ورچوي او هغه را پیدا کوي او هغه د انسانانو په کار راځي. دا د اسلام دپاره څه چیلنج نه دی، دا خو د قرآن وینا ده د مخکې نه. د اسلام دپاره به چیلنج دا دی چې د دې نوي ایجاداتو په نتیجه کې د اسلام د یو خبرې تکذیب شوی وي. نو موږ چې ګورو نو د ساینس د ترقۍ په نتیجه کې د اسلام د عقایدو، د اسلام د افکارو، د اسلام د دې نظریې، د دې حرام او حلالو، د عبادت او د اخلاقیاتو د تصور تایید کیږي، د هغې دپاره مزید دلایل را پیدا کیږي. نو تا ته ما بیان کوو چې د اسلام نقطه نظر په دې سلسله کې دا ده چې نه، خبره داسې نه ده. د انسان بنیاد په دې ځمکه باندې د جهالت نه دی شروع شوی. د هغې د تصور، د سیکولر تصور بنیاد څه دی چې انسان په دې ځمکه باندې د انسانیت ابتدا د جهالت نه شوې ده، د ناپوهۍ نه شوې ده، د ظلم نه شوې ده، د تیارۍ نه شوې ده، د ناپوهۍ نه شوې ده، د زناورتوب نه شوې ده، او د هغې نه وروسته بیا انسانیت په ترقۍ په نتیجه کې دې ځای ته را رسېدلی دی. اسلام دا وایي چې نه، دا خبره غلطه ده. اسلام وایي چې په دې ځمکه باندې د انسانیت د ژوند ابتدا د علم نه شوې ده، د توحید د عقیدې نه شوې ده، د پیغمبرانو د تعلیماتو د منلو نه شوې ده، د الله تعالی د برای راست عبادت او د برای راست نگرانی چې د انبیاو په ذریعه باندې د خلکو کېده، او برای راست الله تعالی هدایات ورکول خلکو ته. نو دلته په دې دنیا کې د ابتدا نه علم و، د ابتدا نه توحید و، د ابتدا نه د حقوقو ادایګي وه، او دا د څه وخته پورې لږه نه وه، دا پیړو وه. کان الناس امة واحده، ټول انسانان د دنیا د پیړو پورې دا په یو ډله په اسلام روان. بیا رستو وما کان الناس الا امة واحده فاختلفوا، بیا رستو اختلاف پیدا شو. اختلاف څنګه پیدا شو؟ د اسلام نقطه نظر په دې کې دا ده چې اسلام په ابتدا کې د انسانانو دینو دا نه ویم چې هیڅوک داسې نه و چې هغې ګناه نه کوله. په دې خبره هم لږ ځان پویول غواړي، په دې خبره لږ ځان پویول غواړي چې د اسلام د غلبې مقصد دا نه دی چې ګناه به مکمل طور ختمیږي، څنګه چې د کفر د غلبې معنا دا نه ده چې اسلام به مکمل ختمیږي. تاسو ګورئ په دنیا کې داسې دور هم راغلی دی چې پای کې کفر غالب شوی دی، خو د کفر د غلبې باوجود د دنیا نه د الله تعالی د بندګۍ تصور ختم شوی نه دی. ګورئ تاسو په دې عربو کې د 2000 کالو راشي تقریبا د اسماعیل علیه السلام او د شعیب علیه السلام نه بعد پیغمبران نه راغلي، صالح علیه السلام نه بعد او د شعیب علیه السلام نه بعد انبیا نه راغلي. زرګونه کاله په تیر شو، خو د دې زرګونه کاله د تیرېدو باوجود د نبی علیه السلام د زمانې نه لږ ونې مخکې په دغه دور کې، بلکې د نبی علیه السلام د زمانې پورې دا په دې 10 مبشرو کې یو کس نوم دی سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل. د دې سعید رضی الله تعالی عنہ
چې دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او خیده د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خور په واده د فاطمه بنت خطاب. دا حضرت سعید ابن زید چې د پلار چې زید ابن عمرو ابن نفیل هغه ته وی د اصحاب د فطرت سلیم. هغه به داسې خبرې کولې چې تاسو دا تاریخ وګورئ سره بالکل حیرانېږي ورته. هغه به چې چا به بربند طوافونه کول هغه به وګوره دا بے حیايي ده دا مکوي. چې چا به د شرک کلمه د خلینه ایستا هغه به وګوره د اسمانونو د زمکو خالق خو یو دی. نو دا تاسو به کې د بل چا بندگی ولې کوي؟ چا چې به د الله نه بغیر د بل چا په نوم باندې ذبح کوله نو هغه به وګوره په دې کې خدا سا الله پاک چولې دی. دا پیدا کړي خدا بيزا او دا غوا میخه خو الله پیدا کړي. تاسو د بل چا په نوم ولې حلالوي؟ چې هغه له بچا دعوت وکړو چې تعالی منن ډوډۍ کړی دا ناغه به ورغه تاسو به ته وکړو سدي پخ کړی ویجه غوخه هم پخ کړی وینا نو دا غوخه چې تاسو پخ کړی کنه نو دا سروي تاسو چې حلال نو تاسو په څه ویلي تاسو د الله په نوم حلال کړو کله بوتانو په نوم حلال کړو نو که چا به وی چې دا موږ د الله په نوم حلال کړو نو بیا به خړا او کوي به د بوتانو په نوم حلال کړو وی دا خو مردار د مردار نه خورم. او د دې وجنه د مکی خلکو دی والو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر کېدو نه مخکې د مکی خلکو دا خبرې کولې نو د مکی خلکو دی والو او دغه دا دعا کوله چې یا الله پاکه ما ته پته ده چې دا قوم په خطا روان دی او ته به د خلکو دا غلطي تر اخره پورې نه برداشت کې ته به یو ځل د خلکو د هدایت سره تنظیم کې خو مولا که دا خیر نه دي زه محرومه کړم نو زما د زوی ما دل سعید نوم د دې د پاره خو دی چې دته د سعادت او خوش قسمتي ملاوي شي چې دغه خیر نه محروم نشي. نو خدای پاکه که زما په زمانہ کې تا پیغمبر نه را لېږي چې د قوم د هدایت سبب او ذریعہ وګرځي نو کم سے کم زما دا بچي خدای خیر نه محروم نکي. نو هغه د حضرت سعید رضی الله تعالی عنہ مبارک د دې پلار هغه دعا قبول شو هغه په صحیح معنی کې سعید شو سعید ابن زید او په عشره مبشرو کې په هغه لسو کسانو کې شامل شو چې هغه ته په دنیا د جنت زیر ملو شو. زما د خبره مطلب دا دی چې د اسلام د غلبې معنی هم یوازې دا نه ده چې پاغه کې به ګناه بالکل نه څنګه چې د کفر د غلبې معنی دا نه ده چې پاغه کې وا توحید او نیکی بالکل نه توحید او نیکی بالکل نه پناه کیږي. د اسلام د غلبې معنی دا ده چې داسې معاشره قائم شي چې په معاشره کې نیکی کول آسانی او د ګناه لارې بندي او نیکی به کې غالب وي. نو د ټولو نه بهترین اسلامی معاشره باغی چې پای کې د نیکه معیار ډیر زیات بلند دي د نیکانو معیار په ډیر زیات بلند دي دا به بیا ډیر زیات مثالی معاشره او دا غي نه بیا کم او بیا دا غي نه کم او د کفر معاشره دی ته وي چې پای کې ګناه کول آسانی او د نیکه لارې پکې بندي. نو انتهایی خطرناک معاشره او د بدترین کفر او د بدترین جاهلیت معاشره باغی چې پاغه کې نیکه کې ول ډیر زیات ګرانی او نسبتا داغه په مقابله کې به هغه معاشره کې د کفر می خود دې په نسبت باندې چې پای کې سنه سنه کې ول لګ آسانی. د دې وجنه قرآن مجید د دې کافرانو رومانس کې دا ټول په یو کټګوري کې او په یو درجه کې نه دي شمار کړي. لکه تا ته پته د قرآن دا وایي چې يهوديانم کافر دي عیسایانم کافر دي او دا مشرکانم کافر دي خو د دې باوجود دا درې واړه یو شانت نه دي. تا په سورۃ روم کې ویلي دي چې کله د ایرانیان چې دا مجوسیان دي آتش پرستو دي به بوتانو ته سجدي کولې او ورته به سجدي کولې د دې په مقابله کې رومیان عیسایانو هغه کم از کم د عیسی علیه السلام او یا د هغه سره د وحی او د شیخ قایل سره چې د دې دوالو کله جنگو نو د مسلمانانو توجه دې طرف ته وا چې یره د عیسایان د جنگ وګټي او د مشرکین توجه دې طرف ته وا دا غي دلچسپي دا وا چې نه د مجوسیان دې وګټي ولی ځکه چې د مشرکین هغه جوکاو چې دی هغه د خپل ځان غوند خلکو ته چې هغه د ایران مجوسیان چې هغه د دې په شان مشرکان او مسلمانان چې د هغه فطری جوکاو عیسایانو طرف ته ځکه چې د مجوسیانو په مقابله کې عیسایان نسبتا هغه شو چې هغه کم از کم د آسماني وحی قائل وو د صحابه پورې خدای اسلام د سباز تعلیمات قائل خو دا په دې کافرانو کې دنه ځکه چې په دې کفر په دې نظام کې کله کله یو نظام داسي چې پای کې نیکی کول ډیر زیات ګرانی لکه دا تمامي قبل ور دي په چین کې پر سینکیان صوبه کې ویل دي چې لکه جوانان چې لکان چې کالج ته راځي روزه بنني شي او بدبخت نو استاد روزي سره تعلق دی اوس د دې سره څه کار دی چې ته په کالج کې په الګ باندې یو جوان دی مسلمان دی وزر روزه نشم
نو د کالج د نظام د دې سره څه تعلق دی چې دی ولک روزه ده هغه ډوډۍ خوري او کنه خوري او بس کی او کنه سکی او بل طرف ته تاسو ګورئ چې په داسې کفر ملکونه نشته چې پایې کې د روزې تایید کوي خلک پایې کې د روزې د روزمات د روزې د پاره د سہولت پیدا کول خلک کوشش کوي نو نسبتا سره د یو مبارک دا ویل شي چې دشمن میدان دی او دام هم دی خدا د دې بل په نسبت باندې لکه کم دشمن نه د دشمنی لگا کمر په دوسته کې ځنې د معیار دوستانه ځکه لکه په دشمنی کې ځنې په دشمنی کې لږ زیات او ځنې په دشمنی کې لږ کم د دې وجه نه د انبیانو په قیادت کې چې کومه معاشري قائم شوې دي نو دا غي لوی کمال دا و چې پای کې نیکی کول آسان پای کې نیکه د نیکه هغه ریشو او د نیکه هغه تناسب چې وو هغه پای کې لږ زیات بیا دا غي په مقابله کې د انبیانو نه بعد چې کوم خلق را پیدا شو پای کې بیا دا غي نه لکم خو بیا هم پکې نو قران او اسلام تصور په دې باره کې دا ده چې د انسان ژوند په دې دنیا کې د علم نشورو شوی دی د عدالت حکومت د معاشرت د اجتماعیت د تمدن او د یو بل سره د اوسېدو او د حقوقو د ادایګۍ د تصور دا د تجربې په بنیاد نه دی حاصل کړی دا د وخت د تیرېدو په بنیاد نه دی حاصل کړی دا د جهالت نه دی ته نه دی راغلی بلکې الټه خبره دا ده چې اصل کې په پیړو پورې یعنی د نوح علیه السلام د زمانه پورې نیکی غالب وه د توحید د عقیدې نه علاوه بل عقیده ډونه بیا د هغې نه وروستو رو شرک غالب شو شرک څنګه غالب شو قرآن او اسلام د دې تا ته او ما ته بیان کوي دا فکر دی دا د اسلام فلسفه ده دا چې څو پورې ذهن په دې نه صفا شوی ته د اسلام په خبره باندې بیا پوره پوهېدل سړي ته مشکلي سړی بیا داسې کنفیوز غونته کی دا څو خبرې صفا کول د دې وجه نه دلته دا موضوعات مونږ ډسکس کوو د دې لپاره چې دا فکر صفا شي هغه دا چې دا اختلاف ولې را پیدا شو بیا اختلاف په دې وجه نه دی پیدا شوی چې په دې عقیده کې څه کمزوري وه اختلاف په دې وجه نه دی پیدا شوی چې اسلام څه حقوق چې ورکړي وو هغه حقوق څه کم یا هغه حقوق چې دي هغه د عدل او د انصاف د تقاضې نه هغه بهر یا د عدل او د انصاف تقاضا د هغې نه څه زیاته وه خبره دا وه چې د انسان په دماغو کې د بعضې خلکو په مزغو کې دا تصور راغی چې دا خو چې زما غوندې زم انسان یم او دا بل انسان دی زه د دنه په نسب کې ښه یم زما د دنه صحت ښه دی زما د دنه زامن ډېر دي زما د دنه ډله زیاته ده د دم دومره حقوق دي او زما هم دومره حقوق دي د هغې په دماغو کې یو بغي پیدا شو بغیون دا قرآن چې وایي که نه الا وما اختلف الذين اوتوا العلم الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم د دې بغيا بينهم مفهوم دا دی چې څه خلکو بیا د خپل څه نشې د وجنه د خپل څه تکبر د وجنه د خپل څه ذاتي دروغجنې بړایه د وجنه چې د هغې په دماغو کې وه په حقیقت کې نه وه هغې د خپل حق نه د زیات اخیستو کوشش وکړو هغې د نورو په حقوقو باندې دسترا چې یاره جی زما حق خو پکار ده چې د دنه زیاتي ماله د دنه ډېر حق پکار دی ځکه زما پوهه د دنه زیاته ده ځکه زما قوت د دنه زیات دی ځکه زما ډله د دنه ډېره ده ځکه زما صحت ده څه وجه ده زما نسب د دنه اوچت دی ما سره پیسه د دنه ډېره ده دا قارون ولې زیاتی شروع کړو قرآن چې وایي کان من قوم موسی فبغى عليهم ګوره د موسی علیه السلام د قوم نه خو فبغى عليهم د ده په دماغو کې بغاوت راغی ولې ځکه د پیسې د وجې نه د سره پیسه زیاته وه د دې غریبانانو ملګرتیا کومه نو دا قارون دغه فرعون ملګرتیا ونه کوم دا زما د سټیټس او زما د سوسایټۍ او زما د سټیټس خلک نه دی زما د معیار خلک نه دی زه دې سره کینم د دې خوارو او د دې غریبانانو او د دې بېوسو بېکسو سره کینم نو دا زما د معاشرې زما د سټیټس زما د معیار نه دا کم او لاندې خلک داسې تصور د خلکو په دماغو کې شیطان را پیدا او د هغې په نتیجه کې بیا چې خلک په دې پوښتن چې بل ورته ته ما د قادیاني په باره کې ووایي چې ولې دا تصورات راځي د هغې بنیادي ایلیمنټ صحیح د هغې بنیادي عناصر صحیح چې د هغې په نتیجه کې یو تصور شیطاني را پیدا شي
کم ایمز او کم ګول او کم مقصد یو سړی حاصلول غواړي چې د هغې دپاره بیا دا د تانې بانې او دا سازشونه او دا چلونه را یو ځای کوي او د هغې په نتیجه کې بیا یو ځای ته ځان رسوي. دغه شانې د دې انسانانو په دماغو کې دا تصور راغی چې یاره تر څو پورې د خلکو په دماغو کې دا خبره وي چې الله خالق هم دی، مالک هم دی او بادشاه هم دی، نو بیا چې خلک الله بادشاه مني، بیا چې خلک د پیغمبر تعلیمات مني، بیا چې خلک د الله تعالی حق ته حق وي، بیا چې خلک هغه د الله تعالی حرام ته حرام وي او د الله تعالی فرایض ته فرایض وي، په دې کې خو زما ته چې څه ملاوېدل زه غواړم په دې کې خو ما ته هغه نه ملاوېږي، په دې نظام کې خو ما ته هغه شی نه ملاوېږي. نو هغه بیا د دې نظام نه بغاوت شروع کړ. هغه وایي چې تر څو پورې دا نظام لرې شوی نه وي د هغه نظام په ځای یو بل نظام نه راغلی چې هغه زما د خوښې نظامي، نو د هغې پورې ما ته زما هغه مطلوبه حقوق نه ملاوېږي. لہذا خلکو د توحید نه انکار وکړو، لہذا چې خلک دا پیدا شو هغې د پیغمبرانو نه انکار وکړو، لہذا چې خلکو د آخرت ولې د آخرت تصور چې د چا په دماغو کې، د پیغمبرانو د تعلیماتو تصور چې د چا په دماغو کې، د الله تعالی د توحید تصور چې د چا په دماغو کې، هغه به هم هغه حق غواړي او یوازې حق به غواړي نه، هغه به د نورو خلکو حق ادا کوي هم. دا قسمه خلک چې دی نه د بل حق ادا کولو ته تیارو او نه خپل هغه اصل حق اغستو ته تیارو، بلکې ځان له د حق نه زیات اغستل غوښتل او د بل هغه اصل حق پوره کول هغه نه غوښته. دایم نه غوښته چې بل له پوره حق ورکم او دایم نه غوښته چې زما کوم اصل حق دی ما ته صرف دا ملاو شي، بلکې وایي چې نه ما ته د دې نه زیات ملاوېدل پکار دي او دا زیات ملاوېدل او دا ظلم، دا عدوان، دا جهالت، دا بغاوت، دا زیاته، دا بے انصافی دا په اسلام کې نه و. نو د اسلام نه بغاوت شروع. نو بیا وما کان الناس امه واحده، خلق یو ډله په ابتدا کې، بیا د هغې نه بعد فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب والمیزان. بیا الله تعالی د دې خلکو د اصلاح د پاره پیغمبران راولېږل. دې نه تا ته دا پته ولګېده اولنۍ نقطه چې په دې ځمکه کې او د دې ځمکې د نیچر او د دې ځمکې د فطرت سره مطابق دین هغه اسلام، د انسان د نیچر او د انسان د فطرت سره مطابق دین هغه اسلام دی. اسلام چې دی دا د انسان د نیچر او د مزاج سره برابر دی. غیر اسلامی فکر دا د انسان د نیچر او د مزاج مخالف دی او هغه خلق به د غیر اسلامی نظریات قبلی چې د کوم خلقو نیچر او مزاج هغه الټه شوی. د دې وجه نه د شیطان اولنی کار دا دی چې شیطان څه کوي؟ شیطان دا ویلی والله تعالی ته چې ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله، زه به دې انسانانو ته حکم وکم، تعلیم به وله ورکم، دی به پوه کم، دی ته به سبق وویم، دی ته به داسې پټی پړاو کم چې فلیغیرن خلق الله، دی به د انسان نیچر بدل کړي چې د انسان نیچر او د انسان مزاج او خوی تر څو پورې نه بدل کړی تر هغه پورې د اسلام نه راوړي. د خوی او د مزاج او د فکر به زه بدلوم. د دې دپاره چې د خوی او د فکر او د مزاج د خپل فطرت مطابقي، نو د باندې بیا به د اسلام خبره درسته لګي، بیا د کفر او د بېدینۍ خبره به درسته نه لګي، د هغه تنبی بیا خو د مزاج بدل که. مثلا د په مزاج کې حیا ده، نو راشه د انسان د مزاج نه د حیا لرې که. تاسو ته پته د شیطان اولنی ګزار په انسان دا و چې د ده سترګو نه حیا لاړه شي، ځکه چې د آدم علیه السلام باندې چې کومه غلطي وکړه د هغې نتیجه دا و چې د هغه ستر کلاو شو. همدا بنیادي خبره ده چې شیطان د انسان په دې دماغو کې او د هغه په دې فکر کې داسې نظریات او داسې خبرې ورچوي چې د هغه د سترګې نه هغه نم وچ شي، د هغه د سترګو نه د حیا ختم شي. ځکه چې پیغمبرانو هر پیغمبر قوم ته دا تعلیم ورکړی چې اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. هغه شی چې سړی د ګناهونو نه بندوي، هغه شی چې سړی د خپل حق د اغستو او د بل حق د ورکولو باندې آماده کوي او د بل د فریضې او د بل د ذمہ دارۍ په ادا کولو یې آماده کوي او د چا خبرې ته د غوږ ایښودو او د چا د حق د ادایګۍ او تصور، نو هغه شی بنیادي طور څه شی دی چې حیا ده. نو اولنی شی چې د انسان د سترګو نه شیطان ختمول غواړي نو هغه حیا ده. تاسو ګورئ د ټول نظام د بې حیایۍ چې روان دی،
دا دې د پاره روان دی چې د انسان مزاج تر څو پورې او د سترګو نه تا حیا نه ختمه کړي تر هغه پورې د اسلام خبره خو د په دماغو کې راځي خو د کفر خبره د په دماغو کې نه راځي دا بے حیا کې دا تاسو ته پته ده چې په یورپ کې چې کوم بچو له تعلیم ورکوي ورکوټي ماشومان د پرایمري د سکول ماشومان چې دي هغې ته وایي ته په ځان کې سیلف کانفیډنس پیدا کا ته دا مه وایه زما پلار څه غواړي ته دا مه وایه زما مور څه غواړي ته دا مه وایه زما معاشره څه وایي ته دا مه وایه چې زه په دې ښه ښکارم که په دې به بد ښکارم زما پلار دا وایي زما رور دا وایي زما نیکه دا وایي زمونږ د کلي خلک ته دا پرېږده ته څه غواړې یعنی ته ووایه چې هغه ماشوم چې هغه لا د دین هم نه دی خبر چې فکر څه ته وایي نظریه څه ته وایي عقیده څه ته وایي صحیح څه ته وایي غلط څه ته وایي او په هغه کې ته دومره یو کنفیډنس پیدا کړي او هغه په ځان باندې دومره ته پر اعتماد کې او د ځان په باره کې هغه دومره دوکه کړي چې هغه وایي چې زه چې څه غواړم بس ټیک ده که څه خبره کوي که نه ته ته یاره دا کار په دې یورپ کې که تاسو چېرته چا سره واسطه راغلي یو عام بچي ته ته ووایې یاره بیټا دا چې ته کار کوې دا ته ټیک نه کوې نو هغه وایي غلی کښېنه اټ از مای اون بزنس دا زما خپله ذاتي معامله ده زما په کار کې کار نه خپل کار کې کار لره خپل لیمټ او خپل حد کې اوسېږه دا ځکه چې هغه دی په دماغو کې دا چې څو پورې ورته دا خبره په دماغو کې وروا نه چوي چې ته په خپل ځان اعتماد پیدا کړه نو د شیطان خبره به د هغه په دماغو کې څنګه کښېنوي دا د دې دپاره ته دا خبره کوم چې ته د اسلام په دې نقطه نظر باندې ښه په کلاو سینه او په کلاو دماغو باندې ته په دې پوه شي چې د اسلام نقطه نظر دا نه چې په دې کائناتو کې په دې ځمکه د ټولو نه بنیادي شی اصلاح وه د دې ځمکې بنیاد اصلاح و د دې ځمکې فطرت او د انسان فطرت صلاحیت او صالحیت د دې ځمکې فطرت ګناه نه وه د دې ځمکې نه د پیدا انسان فطرت د الله نه بغاوت نه و د دې ځمکې نه د پیدا انسان فطرت د الله نافرمانی نه وه دا بیا رستو دا خبر را پیدا شو اوس ته دا ووایه چې کوم شی رستو را پیدا شي هغه اصلي او چې کوم شی د اول نه پیدا وي هغه اصلي اصل هغه چې د اول نه پیدا وي رستنی شی چې راځي هغه زنګي یا لکه خیره دا اصل دی او که صفایي اصل ده ته چې اول په بازار کې جامې والې او په ټیلر یې جوړې کړې نو هغه پاکي که خیره نه هغه پاکې جامې دا خیره په هغې رستو راشي اوس که یو سړی تا سره دا فلسفه شروع کړي چې نه جي دا خیره مخکې دی او دا صفایي رستو ده ته به ورته وایې چې نه خیره خو وایي دی ته چې هغه راځه چې دا کپړه وینځو نو که په دا کپړه لاړه دی او خیره پاتې شو خو پته ولګېده چې کپړه به رستو راغلی او خیره به مخکې راغلی او که نه د دې اوبو په نتیجه کې د دې کپړې نه خیره لاړه او کپړه صفا پاتې شوه نو پته ولګېده چې دا کوم شی زاید و دا ترې لاړ او چې کوم شی اصلي و هغه پاتې شو قرآن مونږ ته د دې دپاره یو مثال بیانوي قرآن مثال په دې سورة رعد کې یو مثال بیانوي فاما الزبد فيذهب جفاء ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله کوم شی لکه اوسپنه ده هغه چې ویلي کې نو په هغې باندې د پاسه څه زنګ یا د پاسه لرې شي سونه ده چې د هغې نه سونار او زرګر د هغې نه کالی جوړوي نو هغه په هغه بوته کې ور واچي هغه ویلي کړي په اور باندې د هغې نه هغه زنګ او هغه خیره لرې شي اصل شی پاتې شي داسې دا اوبه دي سیلاب راشي په دې سیلاب د پاسه ګندخړي مندخړي لاړ شي هغه اوبه تېر بیا چې کوم د انسانانو د فایدې کوم شی دی هغه پر ځمکه کې دا ما وتا چې دلته د چینو نه او د دې کویانو نه دا اوبه څکو دا کوم ځای دي خدا خو په یو ځای کې اوبه راتوی شوي دي په یو ځای کې واورې شوي دي په یو ځای کې خوړونه دي او نیرونه دي او بارانونه دي او د هغې په نتیجه کې الله تعالی د ځمکې په دې رګونو کې د اوبه د ما او ستا د ضرورت دپاره په دې کې یو قدرتي پایپ لاین راغلی دی یو ستا او زما پایپ لاین دی هغه کله کله د ټانکۍ نه کور ته پایپ لاین راغلی هغه د ګټر سره ملاو شي په دې حیات آباد کې موږ ته ملګري شکایت کوي وایي یاره چې اوبه خولې ته کوی د ګټر بوی پکې راځي نو ستا پایپ لاین خو د ګټر سره ملاویږي خو د الله تعالی پایپ لاین کې خدای خبر چې د هغه ترچمیر نه او که د ځمکې د کوم سرونو نه حاجي او د همالیا او د کوم علاقو نه دا پایپ لاینونه په ټوله دنیا کې خواره دي او هغې نه چې کومې اوبه تر اوبه شي نو هغه تازه اوبه دي دا پایپ لاین پکې الله تعالی خو زما د خبرې مطلب دا دی چې فاما الزبد فيذهب جفاء خیره زنګ دا خو یو وخت دی دا تیر شي دا سیلاب دا ګنده د دې کله کله یو ورو به وي
ورته ګورې ډېر سیلاب ته که نه د هر شی را په مخه کړي. مونږ چې واړه وو هم په دې کلي کې به دا خور چې به راغی که نه د مرې بانډې نه به دې خوا د کاټلنګ طرف ته به دا خور، نو دې باندې به دا تورې اوبه به روانې وې. یو ځل ما ته یاد دی مونږ واړه واړه بوساړه پرې پاسه روانه وه، بوساړه دا د کلو دا د کورونو د سامانونه به یې را په مخه کړي وو، د یو روبي. خو بس څه وخت پس چې ګورې چې په شکال ختم شي، بس هغه سیلابونه او هغه سیزونه او هغه کندخړي مندخړي او هغه سیزونه ټول ختم شي، بیا د سپینې رڼا چې کومې اوبه د خلکو ضرورت یې بیا هم هغه. نو دا زن چې دی که نه، دا فساد، دا د الله نه بغاوت، دا کفر، دا بیدینی، دا د آخرت نه انکار، دا د پیغمبر د تعلیماتو نه انکار. د دې مثال له زن دی، د دې مثال له خیرې دی، د دې مثال له بیماری دی. دا بیماری ده، دا خیرې دی، دا زن دی. اصل شی هغه توحید دی، اصل شی د الله تعالی بندگی وه په دې ځمکه باندې، اصل د الله تعالی بندگی دا بنیاد. اوس راځي چې د دواړو فلسفو لږه غوندې تجزیه وو. یو سړی دی چې هغه د اسلام فلسفه مني، نو هغه به دا وایي چې دا انسان به حیثیت انسان دا بالکل قابل اعتماد دی. ولې؟ ځکه چې د په نیچر او د په فطرت کې صلاح ده، د په فطرت کې نیکی ده، د په فطرت کې د حق ادایګي ده، د په فطرت کې د ذمہ دارۍ بوج اوچتول دي، د په فطرت کې دا ده چې د نه به د خیر توقع کوي، د نه به د شر توقع نه کوي. یو دا فلسفه ده. یو بل سړی دی هغه وایي نه، زما په ذهن کې د سیکولرزم دا فلسفه ده. هغه دا چې د دې انسان په فطرت کې جهالت دی، دا ضدي دی، دا د بل په حق تعدا کوي، دا باغی دی، دی په اصولو کې او په قاعده کې او په ضابطه کې نه راځي، دی زور کوي او بغاوت کوي، دی د خپل حد نه زیات اغوستل غواړي، دی قابل اعتماد نه دی، دی دوکمار دی، دی دروغجن دی، د په خبره اعتماد نشي کېدی. دا دواړه یو طرف ته اسلام د انسان دا تصور پیش کوي چې دا اول ځل مې ته پیش کوي، بل طرف ته سیکولرزم او د اسلام په مقابل کې چې کومه بېدینه فلسفه ده هغه د انسان دا تصور پیش کوي. تاسو وایئ قطع لحاظ د دې نه چې موږ او تاسو مسلمانان عام عقل ته دا پیش کړه، نو ورته ووایه چې آیا د دې اولنۍ فلسفې په بنیاد باندې چې سړی د انسان سره رویه ساتي دا به ډېره زیاته قابل اعتمادي، دا به ډېره زیاته د محبت د مینې معاشره جوړوي، او که دا بله فلسفه چې د هغې په بنیاد باندې هر سړی د بل په باره کې دا وایي چې دا ګوره انسان دی، خو دا د انسان په شکل کې دا لټکه ده، دا خو مار دی، دا خو لړم دی، دا خو لیونی سپی دی، دا خو پاگل دی، دا خو بالکل دا خو زما په دې حقوقو باندې د خو دا سترګې او د دماغو کې سوا د دې نه بل څه شته نه چې زما په حقوقو دستدرازي وکړي. دته چې کله موقع ملاوېږي دی به زما په مرۍ باندې ګوتې ږدي، دته چې کله موقع ملاوېږي دی به زما یې نسکي، دی به زما په حقوقو دستدرازي کوي. آیا د انسان د انسانیت سره مناسبه فلسفه هغه ده چې کومه قرآن او سنت او پیغمبرانو ویلې ده؟ که د انسان د انسانیت سره او د دنیا د اوسېدو سره مناسبه فلسفه هغه ده چې کومه هغه خلکو ویل چې د الله او د الله د رسول په مقابله کې د ځان په دماغونه. دویمه خبره دا ده چې الله او رسول خو وایي چې دا فلسفه وه، ما خو الله وایي چې دا ما چې انسان پیدا کو نو داسې وشوه، ما ورته تعلیم ورکو، ما د ځمکې ته راکوز کو، ما په دې ځمکه اوسو، ما پیغمبران ورته ورولېږل، ما ولا پیغمبرانو ته دا تعلیم ورکو. نو موږ خو د الله تعالی په خبره ځکه اعتماد کوو چې الله تعالی د علم په بنیاد خبره کوي. خو د دې په مقابله کې دا دویمه تجزیه چې درته پیش کوم قطع لحاظ د دې نه چې دا اولنۍ خبره د چا په ذهن کې څونه پورې راغله او څونه راغله، خو دې ته وګوره چې یو طرف ته الله دی چې الله وایي چې دا د کائنات ما پیدا کړي، ما ولا پیغمبران راولېږل، ما پکې دا انسان پیدا کړو، هغه انسان له ما علم ورکړو. بل د په مقابله کې د الله د خبرې په مقابله کې یو بل انسان دی هغه وایي یاره ما بېګا سوچ کوو، نو زما دا خیال راغی چې اول به دا انسان جاهلو، نو کېدای شي تا بېګا لوګان زیات کړي ستا خېټه خرابه وه، تا به داسې څه خوړلي وو چې ستا دماغ به یې الټه کړي وو، نو د دې خبرې څوک ذمهوار دی چې ته بېګا دا ستا دماغ برابر وو. تا د ځانه یو خبره وکړه، ستا د خبرې ثبوت څه دی؟ ته خو قیاس، ته خو وهم، ته خو ګمان، ته خو اټکل، ته خو د یادو غشي ولې، ته چې بیا چې انسان د اول نه په جهالت کې تا سره دې څه ثبوت دی؟ ته په هغه وخت کې وې، تا سره د هغه وخت علم شته، تا سره داسې ذرایع شته چې ته پکې د هغه زمانې برای راست مشاهده وکړي، تا سره د هغه زمانې برای راست خلک
ملاو شوي دي دا چې ته ډوکي مډوکي مونږ دي چې دا یو ځای نه ډوکي راواله ور دینه دا معلومیږي او د بل ځای نه چې تاسو ګټه راواله ور دینه دا معلومیږي په حواله لګیای انبیاء د علم په بنیاد خبره کوي الله د کائنات خالق دی هغه د علم په بنیاد خبره کوي دا ماشين او دا کائنات الله تعالی پیدا کړی دا قران د الله تعالی تر طرف نه د کائنات او د استعمال گایډ بک دی چې چا ماشين جوړ کړی او هغه ماشين سره هغه یو کتاب ما تر لګل دی هغه یو خبره کوي او یو ماشين راغی فرض کړه یو ماشين دی دا یو ډیوایس او ته ځان لګوي نه دا په اصل کې شوټا او بیا دا غي نرستو بیا دا چلو شو بیا پکې چنجه ګرځیدنو دا پکې پیدا شو بیا پکې ته دا کړه کوم نه خبره کې وایره ما تر دینه معلومیږي چې دلته دي چې د یو شی پروت چې مکتن نو هغه د چنجي سو یا به د چنجي یختو او یا به چرته د چنجي پوسټه کې او ما پکې د چنجي پوسټه کې لیدل نو له هغه دا شی ول چنجو ته خاصه اصل لګي د ځان بکواس د الله د خبره بنیاد علم ده ستا د خبره بنیاد تشه اواده تشه بیزا خبره تشه سي د یادون لګیت او د انسان کمزوري ده چې انسان د الله خبره ته او د الله د رسول خبره ته په اړه آسان ولې غوږ نګدي ځکه چې په د باندې د اخوا وشا زنګونه په در الوت دي دویم دا چې د په ذهن کې چې دنه کوم د قوتونه دي د خپلم په دغه دنه یو داسې قوت شته یو شهوت یو نفس یو خواهش د زیاتی یو تصور د په دماغ کې مشته چې دیم دا غواړي چې یاره دا ما په ذهن کې دا چې ما ته دیم د بل نه خملاوي لہذا چې کله د په دماغ کې دا تصور را پیدا کیږي نو دې شي ته چې کوم شی تقویت ور کوي په دا خبره ډیره زیاته خوګه لګي په دا خبره ډیره خوګه لګي چې په قلا راکینه مزه کوا او دا ټوله دنیا بستا بندگانی او ته چې څغواړې دا بکی دا په ډیره خلګي دا د دې وجنه قران د انسان د نفسیات بیانوي وکلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره تاسو دا نقد خو خدي اخرت تاسو نه هغه پرې خو دي تاسو د سترګو نه مخامخ شې ویني يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا تاسو چې مخامخ شګوره بد دا ویني او دینه اخواج شدي دا غي نبیا تاسو نه خبر وهم عن الاخره غافلون دا اولنې فلسفه د فساد او د اصلاح لہذا دا خبره په ذهن کې کینوا چې اولنې تصور په انسان کې د اصلاح د دې وجنه قران بار بار دا خبره کوي کدا تصور دې په دماغ کې نه بیا ته په دې آیت نه پوهیږي چې قران دا وایي چې ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها په دې ځمکه کې فساد مکوي ځکه چې په دې کې اصلاح شوی ده د دې ځمکه اولنې نیچر او مزاج د اصلاح بیا په دې کې پیغمبران راغلي دي هغه اصلاح کړی دا بیا په دې کې په صدو په پیړو چې کوم انسانانو سیدلیو هغه اصلاح پسندو بیا دا فساد چې دا د رستو د بار نه راغلی دا امپورټ شوی دی دلته نه دا د بار نه دلته راغلی دی دا زن دی دا خیره دی بیا دا چې ته د اخیره او دا زن نه قلار شي ته فساد نه کې ور دې تم سوچو یعنی د دې اصلاح پسترګو باندې به ته عملاً ویني خو که دا خلق د فساد نه رابن شو یعنی د فساد نه قرآن دا وایي کنه دا فساد دې نه کیږي ولا تفسدوا فساد مه کوئ ولا تطيعوا امر المسرفين د دې مفسدين او مسرفين خبره مه منئ نو که خلقو په یو معاشره کې د مسرفين او د مفسدين خبره منل پرې خودل او د اصلاح دا کار خپل نتیجې ته پرې د اصلاح مثال بیا دا څه دی لکه یو بوټی دی دا ته ګوره دا په خپل گروث کوي بیا د دې خپل مزاج او خپل نیچر دار چې دینه به یو بهترینه ونه جوړیږي دا به سوره کوي خو الته به خلکو تبرګی راغشتري الته به خلک لګیا دي د تیزاب او باران په کوي الته به خلک لګیا دي لرونه او تبرګی په سره راغشتري غریبي داغه زیل ریبي نو چې کدا خلق د دې د زیلو د ریبلو نه بن شو کدا خلق دا په تبرګو د والو نه دا خلق قلار شو کدا خلکو په دې ونه او په دې بوټه باندې دا تیزاب ورچول پرې خودو نو د دې ونه او د دې بوټي مزاج چې هغه اصلاح ده دا به بیا د پیغمبرانو تعلیمات ډېر په اسانه قبلې دا به بیا د الله تعالی په خبره ډېر په اسانه پويږي
او چې په کوم شي باندې زنګ راغلی ستا ټوپک دی او ستا تماچه ده دا به ډز کله کوي دا به الله کوي چې د دې نه تا هر وخت شوړه ایستلي د دې کالتوس ټیکي د دې شپېلی پاکوي دې کې زنګ نه وي پوهېږې په خبره دې له اوبه نه یې ورغلي په دې دوړه نه یې ورغلي او که نه دې باندې دوړې راغلي په دې باندې زنګونه راغلي د دې هغه کالتوس هم چېرته د اتیاو کالونو زمانې زاړی د دې شپېلی هم نه تا چې ته شوړه نه ایستي نو ښکاره خبره ده بیا به ته دا د ډز په وخت کې به ته وایې چې هلکه د زوی واده مې دی زه ډزې کوم یا به هسې وایې چې د دشمن مې په کور راغلی دی غل مې په کور راغلی ډز کوم یا زه غزا ده او جهاد او امریکنی او هندو یهودي ولم نو په زنګ شوې تماچه به یې ته څنګه ولي دغسې مثال د دماغو دی ان هذه القلوب تشدع دا زړونو باندې زنګ راځي کما یشدع الحدیدو څنګه چې په اوسپنه زنګ راځي اذا اصابه الماء چې کله په اوسپنه باندې اوبه توی شي او ته صفا نه کړې نو په هغې دوړه راشي بس هغې نه زنګ جوړ شي دا زنګونه خو به راځي خو دا رېګمال د دې دپاره دي دا صفایه د دې دپاره دي تا له خدای دا سترګې او عقل دې دپاره درکړي چې ته به د دې دا زنګ صفا کوې نو داسې دا زړونو باندې دا زنګونه چې راځي نو ته به دا زنګونه صفا کوې نو دا زړه بیا په خپله نیچرلي طور باندې دا بیا د دې فطرت دا دی چې دا صحیح خبره قبلوي دا بیا د الله په خبره کې شک نه کوي د پیغمبر په خبره کې دا بیا شک نه کوي دا هغه فلسفې هغه بنیاد چې ته ما په دې پوه کړې قرآن مجید کې موږ ته خدا خلک خبره کوي چې یاره جی دا حکومتونه نه دي دا حکومت په ابتدا کې د دې دپاره راغی چې یاره جی د خلکو په حقوقو دستدرازي ونه شي خلک چېرته ظلم ونه کي خلکو کې انصاف قایم شي وایي تا حکومت تصور د دې نه جوړ شو تا نن دا دی په صورت نمل کې ولستل چې دا ته چا ویلي دا د جمهوریت دا تصور دا مغربي جمهوریت تصور خو د انقلاب فرانس نه بعد راغی د دې نه مخکې خو یا تیاکریسي وه او یا شهنشاهیت قرآن د یو ملکې یعنی د ملوکیت خبره ته کوي که نه چې بادشاهي په دې وجه راغله نو قرآن د یو ملکې او د یو بادشاه د یو کوین د خولې نه یو هغه جمله وایي چې کومه جمله ستا د دې فلسفې تردید کوي چې ته وایې چې بادشاهت خلکو د عقل او د تجربې په بنیاد کې په دې وجه حاصل کړی دی چې هغې کې عدل او انصاف وي ځکه چې ملکه څه وایي هغې ته چې د سلیمان علیه السلام خط میلاو شو نو هغه څه وایي وایي که نه ما ته یو خط راغلی دی إني ألقي إلي كتاب كريم ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى علي واتوني مسلمين سليمان عليه الصلاة والسلام مسلمانان شيء دا خطر عليه وآية سجلكو أغي ورتوي نحن أولو قوة وأولو باس شديد جنگ کولې شو ته مخکې شو مونږ در پسې یو اورډر کوه مونږ به داسې داسې چلو کو څنګه چې دا په دربار کې دا چاپلوسان وایي نو هغې ورته وایي چې نه داسې چل نه دی وی ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون تاسو پوهیږئ بادشاہی نظام او بادشاہی ذهنیت او بادشاہی منټالیټي څه ده ذهنیت څه ده د بادشاه هغه دا دی چې ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها یو بادشاه چې د بل په کلي باندې ورځي نو څه کوي افسدوها هلته فساد کوي فساد څه ته وایي دغه ته فساد وایي چې هغه د خلکو په سټونو قبضې لګوي د خلکو سټونه د خدای په ځای ځان ته ټیټوي د خلکو په مالونو قبضې لګوي د خلکو په عزت سره لوبې کوي د خلکو د چادر او د چاردیوارۍ بې عزتي کوي ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها فساد کوي نو ملکې د خولې نه قرآن وایي چې نه دا خبره ستا دا تصور غلط دی چې ته وایې چې انسان د تجربې په بنیاد باندې د بادشاهۍ سیستم د دې دپاره جاري کړو چې فساد کېده نو چې بادشاهي راشي او یو بادشاه یو حکومتي نو د هغې په نتیجت کې به بیا عدل او انصاف وي دا خو یو ملکه وایي چې دا غلطه خبره ده او هغه ملکه لا په دغه وخت کې مسلمانه نه وه ته دا نشي ویلی چې دا هغه ملکې دا خبره کړې چې مسلمانه وه مسلمانه خو بیا وروسته شوه هغه لا د سلیمان علیه السلام خوا له راغلې نه وه چې دا خبره یې وکړه هغه لا د اسلام د فلسفې خبره یې نه کوله هغې خو د هغه خپلې فلسفې دغه ملوکیت د فلسفې خبره یې کوله ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها ملوکیت دې ته وایي بادشاهي سیستم د دې دپاره دی چې اذا دخلوا قرية افسدوها دا د اصلاح دپاره نه دی دا دې دپاره نه دی چې خلکو ته ریلیف میلاو شي دا دې دپاره نه دی چې خلکو ته اساني میلاو شي
دا دې دپاره دی چې افسدوها، چې دې فساد خور کی، او وجعلوا اعزة اهلها اذله، او د مخکې نه چې په هغه علاقه کې کوم خلک عزتمند دي نو هغه به ذلیله کی، او هغه ذلیله به راوچت کی. ولې؟ ځکه چې کوم سړی عزتمند دی هغه ایجنټ کېږي نه که نه. تاسو ته پته ده دا بار ایجنسیانې چې ځان له ایجنټان نشي، دا کوم خلک ځان له ایجنټان نشي؟ دا په معاشره کې د ټولو نه سپک خلک ګوري هغه ایجنټان کوي. سپک سړی دې ته وایي چې هغه لکه د بڼې په شان د هغه وزن نه وي، هغه چې چا په دې خوا روان کړو دې خوا ځي او چې چا دې خوا روان کړو دې خوا ځي. کوم خلک چې هغه درانه خوی والا خلک دی هغه مرګ قبلوي، خو هغه د چا ایجنټي نه قبلوي. هغې ګوري چې د مخکې نه دلته عزتمن خلک وو نو هغه جعلوا اعزة اهلها اذله، هغه ذلیله کی. ځکه چې هغه ذلیله نه کی نو دې ته خطره ملاوي، دې پوهېږي په دې باندې دا خطره ده زما لپاره، څنګه چې بني اسرائیل فرعونیانو ذلیله کړي ځکه د هغې نه خطره وه. او چې په هغه معاشره کې د ټولو له کوم سپک خلک وي هغه راوچت کی، هغې ته مال ورکي، هغې ته عهدې ورکي، هغې ته منصبونه ورکي، هغې ته وزارتونه ورکي. هغې خو څه لیدلي نه وي، خو وکسترګي د هغې په ذهن کې خو یو ورکوټ باندې کورسیان د هغې دپاره د هغې د معیار نه ډېره زیاته اوچته او هغه ته یو ډېر لوی یو شی میلاو شي. هغه وایي چې اوهو د دې دپاره خو زه سر نه نو هغه بیا د هغې دپاره خپل عزت او د بل چا عزت د هغې دپاره د هغه ضمیر څه شی خو وي نه، هغه دپاره خو ضمیر څه قیمت نه لري. نو قرآن د یو ملکې په خوله باندې د ملوکیت دا تصور پیش کوي. او ته ما ته وایې نه اصل خبره دا وه چې بادشاهیت د دې دپاره را پیدا شو چې خلکو په حقوقو دسترازي کوله، نو خلکو د عقل او د تجربې په بنیاد کې په دې پوه شو چې یاره جي بادشاهت پکار دی او حکومت پکار دی د دې دپاره چې د خلکو د حقوقو تحفظ شي. د حقوقو تحفظ دې ته وایي چې فرعون کو، د حقوقو تحفظ دې ته وایي چې دا دې کوم تصور پیش کړو دنیا کې. دا د دې فساد هغه بنیاد چې فساد څه ته وایي او څنګه کېږي. فساد د الله او د الله د رسول د تعلیماتو خلاف هر یو شی فساد دی. الله وی زما حق ادا کوا دا اصلاح ده، د الله حق نه ادا کول د ټول نه لوی فساد دی. لوی مفسد مشرک دی، لوی فساد شرک دی. ته څه وایې چې یاره جي یو معاشره ده بالکل خلک پکې زبردسته لکه د ګډې د زامنو په شان دي، د دمکړې مږې په شان دي، بالکل یو په څوک په چا کار نه لري. هر سړی به ځان له ډوډۍ پیدا کوي او کته ځي او بره ځي او ښه د مردسته هر سړی د ناوې د شال په شان د ګرمې هوا نه محفوظ دی. نه جي دې ته خو دا ژوند دی، دې ته ژوند نه وایي چې پایې کې دا فساد دی. خو ته د فساد نه خبرېږې نه، دا استحصال دی. زه به د برمنګم کې په یو کالج کې ما داخله اخیستې وه، جوزف چمبرلین کالج کې، انګریزي مې زده کول هلته. نو هلته خو دا هر څه تاسو ته د یورپ او خاص کر د انګلینډ د کالجونو خو پته ده. نو زه به پکې یوازې یم چې بریک به وشو نو زه به ځان له یو ځای کې کېناستم او خلک به ټول ملګري ما به سوچ کوو، ما به په هغه وخت کې یو فلسفه او تصور به مې سوچ کوو. ما به یې ګوره د دې جوانانو چې کوم استحصال کېږي او د دې جوانانو چې کوم ایکسپلایټیشن کېږي دوی ته پته نشته. دوی وایي چې دوی به کېدای شي دوی چې ما ته ګوري چې دا غریب پکې یوازې ګرځي راګرځي نو ده پکې څوک ملګری نشته، نو کېدای شي دوی به په ما زړه سوځي چې ګوره ورته دا پکې دا د کومې عقیدې والا دی. او ما خو په باقاعده پکې ټوپۍ هم په سر وه او په دغه خپل کمیس پرتوک کې به تلم. ما زه خو په ځان بل رنګ نه خېږم. کمیس پرتوک څه فرض نه دی چې خامخا دې کمیس پرتوکي، خو بس زما مزاج دا دی چې ولې زه دا بدل کړم خپل، ما ته دا بدي خو نه ښکاري چې دا زه بدل کړم. نو دې معنا دا چې ما ته خپله جامه بده ښکاري او ستا د راته ټیک ښکاري. نو ما ته خو خپله جامه بده نه ښکاري، زه په دې بد نه ښکارم. نو ما به په ذهن کې دا تصور کوو چې د دې جوانانو استحصال کېږي، د دې ضمیر، د دې فکر، دې ته صرف دا ویلی کېدی شي چې بس ډوډۍ. او بیا تاسو ته پته دی چې موږ ته به خپل ټیچرې یا هغه ټیچرانو کوم مثالونه پیش کول، یعنې په هغه مثال کې ما به کوشش دا کوو چې زه په دې مثالونو کې یو مثال داسې چېرته واورم چې په هغې کې د حریت فکر څه خبرې. نو هغې به وایي نه بس په کپنۍ کې درخواست به څنګه ورکې، ملازمت به څنګه حاصلې، د خپل باس سره به ته تعلق څنګه ساتې، د هغه ډسپلن به څنګه فالو کې، د هغه یعنې آرډر به څنګه فالو کې. یعنې دې معنا دا ده چې هلته د تعلیم هغه تمام نظام په دې بنیاد باندې جوړ دی چې حتی دې ته پرېږدي نه چې د دې نه علاوه هم لا ته څه تصور کې. ما یو ځل د خپل استاد نه تپوس وکړو، ما ورته ویل چې دا وایه چې څه د ژوند مقصد څه شی دی.
څه خبره وي تاسو ګپ لګوي نو ما ته تاسو کو چې what is the purpose of life وای ژوند سره پاره ما ته life is enjoyment مزید دغه تماشه کوه خدای ځواني درکړی دا موخه درکړی دا او مزید او د دنیا کولاو دا نو ما وی چې اوس ورته وې مته خلک داسې مثال دی لکه ساروی چې موګره وبشي تاسو چې ساروی ساتلی کله کله یو سان دونه دغه کنه چې موګره وبشي خپل یا وشله یا موګره وبشي او یو شین باغ او پټي نو کله دلته خلوي او کله الته خلوي او د څوک په وراشي هغه پويږي چې یا داخله پوي شي دا به مې وشړي د پټینا نو هغه درسه برن مونته وګوري سړی اوم یاره چې ها څوک له خپل الګ وې د مالک څوک دی وې چې د ورشه جراوی دي سوي دا څوک راټینګو نه دا غره د خبره نه زما په ذهن کې انداسه تصور راغی چې دا غواړي د انسان نن دس یو بے مهاره چې پړېش لول یو موګي راځي او په یو شنه ورشو ورغلې چې دلته شوړم یو الته شوړوي او نیم خوري او نیم ماته او خرابې او رانه او خرتيزي وي او ورغړي پکې بعد انسان دی ته او قبل سره د دنیا ډېر مضبوط راغی نو زموږ یو دوست هغه به وی د ژوند طریقه څه ده وایي په خبره باندې یو حافظ شیرازي ویلو هغه به وی آسایشی دوگیتی تفسیر عید و حرفس با دوستا سلامت با دشمنا مدارا وی په دنیا کې د ژوند د تیرولو طریقې دادي چې دوه خبرې خپلې کا دوستانو سره روغه خبرې کوي چې ورانه دی وسره رانه شي او د دشمن سره گزاره کوي بس په مزه بکې په زموږ یو مرګره هغه به نه هغه به دوه خبرې خپلول پکار دي وی یو ته وی غر او بل ته وی ټر موږ به وی غر وی بد یغر و یټر دا دوه ټکي د کول غواړي موږ به دې څه مطلب دی وی د یغر معنا دا چې کمزور دی بیا مونږ او ته پته ولګي زه به زور اورم نو یغر بیا به غوريږي نو بیا به دا ارڅ ته حاصله او چې بیا کله در باندې پتا زور اور پېښ شو نو بیا به دا دویم ټکی یاد کړي چې یټر نو بیا به ته تخته ویګه په خبره باندې ځکه چې پتا به زور اور پېښي نو دا د یغر و یټر دې ته انسانيت وای دا د هغه چا تصور دی چې څوک وایي چې فساد اصل دی چې څوک وایي د پیغمبر تعلیم تاجت نشته دا هغه تصور بنیادی تور د اصلاح او د فساد اوس هغه آیاتونه تاسو ګورئ چې د آیاتونو کې الله تعالی سوي د آیاتونو مخ کې الله تعالی وایي الا له الخلق والامر خبر شه ټول کائنات الله پیدا کړی نو پکار د چې حکم پکې د الله تعالی چلی او تبارک الله رب العالمین دا الله حکم دې پکې ځکه چلیږي چې ډېر لوی خیر او برکت او ډېر لوی شان والا دی ډېر لوی عظمت او لوی والا دی او رب العالمین د ټولو کائناتو بادشاہ دی د ټولو کائناتو پالونکی دی د ټولو کائناتو مالک دی د ټولو کائناتو حاکم دی نو دا رب خبره پکې منل پکار دي نو بل څه خدا سے نه دی کا او بیا وی ادعو ربکم تضرعا وخفیا دغه خپل رب نه دعاګانې غواړي پاجزهم او پټیو پاجزه ته غواړي او پټه ته غواړي ځکه چې انه لا يحب المعتدين الله تعالی زیاته کوونکی نه خوخی او بیا فرمای یوازې دا مکوا چې دعا د الله تعالی نه غواړي او فسادم کې الله نه دعا غواړي او فسادم کې فساد خو مکوا کنه دعا د قبل دو د پاره یو شرط ده ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها او فساد مکوي پس مکه کې پس دا غنه چې الله تعالی د پیغمبرانو درا لېګلو په ذریعہ د کتابونو درا لېګلو په ذریعہ د انسان د نیکه په فطرت د پیدا کولو په ذریعہ د دې ځمکه د نیکه د فطرت په پیدا کولو په ذریعہ په دې کې اصلاح کړی دا ودعوه خوفا وطمعا او بیا د الله تعالی نه دعا وغواړي د یری او د تمه په حالت کې او ان رحمت الله قریب من المحسنین بشکد الله تعالی رحمت نزدې د محسنانو ته بیا ګوره یو بل مثال الله تعالی بیانوي فساد څه ته وایي فساد هغه ته وایي چې قارون کو فساد دې ته وایي چې سړی په خپل مال باندې غرور کوي فساد دې ته وایي چې سړی د مال په نتیجه کې اسراف کوي تبذیر کوي د مال بے ځایه نمایش کوي ځکه دا فساد دی چې بیا به بل سړی په فساد آماده کیږي دا چې کوم خلک خپل بچوله ماشومان والا بچي به اسکول ته چې ورشي د 100 روپو نوټ او 200 روپے او 400 روپے دا به ول په جیب کې دا بدون ضرورت نه ابا قبل بچي ته زلي دا قبل پلار با هغه نشي را پیدا کوله
ابا ګوري چې اخر دیم دی او زم یما ځان له چولې نشم غسته او د په پیسو لوبي کوي ابا راځي پلار ته بجاړي چې بابا ګوره کړه ما مرګره دونه پیسې راوړي زه خو نشم غسته زما مرګري دا خوري زه خدا نشم خړای هغه په مس کې او په فلان کې وټلو کې خوراک کې زه خو چولې سره ډوډۍ نشم خړای زم پاستل کې اوسېګم او هغه اوسېګي دا غم پلار دی هغه چې بچیانو دا هغه خو په غلطه طریقه حاصلې زما یو دوست هغه ما ته وی ما خپل کور والا نن سره بوتلې و مری ته وی ما سره ماشوم لور وی لور مې راته وی چې بابا دا زما د امید مخ پټ کړی دی کنه او هغه خزه خو مخ نه پټای دا ولې وی ما ته دا لیونه چې ښه چې بل وی ما ته چې ابو هغه د بل لیونه رااله او ماشوم وکنه وی چې بیا بلم کته بیا چې بیا غاڼې لورلو وی ما ته چې ابو زما د مور نه علاوه دا ټول خزه لیونه دي وی دا ټول خزه لیونه دي زما د مور روغه ده نو دا کله بیا هغه بچی خپل پلار ته دا وی دا ټول خلک پاگلان دي دا ټول دوزخیان دي او ته جنتی نو هغه بیا د خپل بچی وخ کې برداشت نکي نو هغه بیا په حرامو شروع کی هغه بیا په دروغ شروع کی هغه بیا په رشوتونو شروع کی هغه بیا د بل جب په والو شروع کی هغه بیا د خلکو د جبونو د والو او د حرامو مختلفه طریقې سوچ کول شو ځکه چې نشي برداشت نو ولا تفسدوا دا فساد دی ولا تفسدوا نو دلته وتوي چې وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره د قارون تخپل خلق وی چې ګوره د تعالی الله تعالی سره درکړي په دې کې آخرت طلب کا ولا تنس نصیبک من الدنيا او ګوره الله تعالی سنن وی حصہ دنیا نه درکړي نو دا خو مې راوکنه الله تعالی ناشکری خو مکه وکنه نو احسن کما احسن الله الیک او ګوره الله تعالی د خپل ضرورت نه زیاته درکړي دا نو الله تعالی تاسو سره خکړي کنه نو چې تعالی د ضرورت نه زیاته درکړي دا نو ته بل هم زیاته ورک کنه ته بل چا سره خېګړه او تاسو سره الله تعالی خېګړه وکړه او تعالی ستاسو ضرورت نه زیاته پیسې درکړه نو ته د نور خلکو سره خېګړه وکړه ته به ورک کنه په ځای دې چې هغه دغه په مخ کې په تکبر او غرور کې او نمایش کې د دولت او بل سره په ګناه آماده کې او د خدای په ناشکری آماده کې دا غوته خلق دې ته آماده کې چې خلق د الله تعالی ناشکری وکړي د دې وجنه په شریعت کې به حجر علی الصفی ورته وي په داسې بیوقوف دې ته بیوقوف وي په داسې بیوقوف سړی باندې اسلامي حکومت پابندي لګي چې ته د دولت په چل غټلې لري خاطر دولت په استعمال نه پويږي دا په حق سرکار ضبطي طالبته دونه درکو چې ستاسو ضرورت مطابقي او نور چې کله در پکې عقل راغی خیر دې بیا در درکو اوس به دا پتا کې عقل نشته تر دولت په استعمال نه پويږي دا به هغه ضبط واحسن كما احسن الله اليك تدخل سره خو کنه چې الله تعالی سره خکړي ولا تبغي الفساد في الارض پس مکه کې فساد مکه وکړه ان الله لا يحب المفسدين ذکر الله تعالی فساد کوونکی نه خوښي پوه شئ اوس په دې باندې دا فساد تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا دا فساد یو قسم بل له هغه دا چې خلک اقتدار غواړي د فساد د پاره تاسو ته پته ده کنه عام طور باندې خلک اقتدار د څه د پاره غواړي عام طور الا ماشاء الله یو خو اخوانم اقتدار غوښته نو تاسو ته پته ولګی چې کوم خلک مخالف مو شیغان ټول مرګري دی هغه چې موږ غلطي کړې چې موږ مخالفت کړې پته ولګی دا چې واقعي اخوان لا پکار وکړي او زه په دې باندې شکر وباسم الحمدلله چې زماره داسې خلکو سره باسونه راشي چې هغه د اوسه پورې د دې خبرو بقایل نه خو وسرور د دې خبرې قایل کېږي چې نه واقعي چې موږ د اخوان مخالفت کړې دا غلطي کړې دا غلطي کوس موږ په دې پوه شو چې اصل خبره داره چې د اخوان دشمنان مسلمانان نه وو د اخوان او د سید قطب رحمه الله او د مولانا مودودی د فکر دشمنان د يهوديانو دا مسلمان خو ساده وو چې د اغیره مخه تکړه وو دا خپل دشمنه هغه په ځای باندې د مسلمانانو ته مولانا ته سید قطب شهید تور مخه تکړه وسرور خلک په دې پويږي او الحمدلله شکر دې چې په دې خبره پويږي په دې شکر است پکار او غلطه کده چانه شوی نو سینه غټه ساتل پکار دي تیر غلطه هر چاته معاف کول پکار دي مونږ بس یو مونږ خپل بلګي غلطیا نشوي ننم چې وسړی دا وایي چې بالکل درست نه ته دا مو وایي ته په خوا دا وي په خوا هغه وي وس دا وي په خوا خطا خبره کوله وس ټیک خبره کوي دا ما رور دي دله پکار زه په ځل کې ځای ورکم او دې ته ګوره چې څه خلک داسې دي چې هر څه د پاره کوي دغه څه د پاره واغسته څه د پاره سیاسي حکومت واغسته د عدل د څه د پاره عدلی منصور د څه د پاره واغسته نو دا د څه د پاره د فساد د پاره واغسته
قرآن وی تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لا يريدون علوا فی الارض ولا فسادا. آخرت باغ چاته ملاویږي چې هغه په دنیا کې علو او تکبر ذاتی بڑائی نه وي. دې لپاره نه کې چې زلوي سره ښکار شم چې خلک وی چې لکه دا سپریم مین دی او زما خزه به خاتون اولی او زه به پکې مرد اولم او زما به دا یو هټو بچو دا پونګي به شاته مخې ته رواني. دې لپاره نه، دې لپاره چې کوي دا فساد دی. دا چې علوا فی الارض چې د ذاتی بڑائی شو غواړي نو دا په حقیقت کې کرپشن دی، دا فساد دی. لیکن په مسلمانانو کې غلطي ده چې څوک د دې د اصلاح لپاره بیا د دې قیادت او مشري غواړي دی هغه ته وایي تم داسې. مګر د خدا معنا ده بیا چې پیغمبرانو غوښتو یوسف علیه السلام چې د مصر حکمران ته ووایي چې اجعلني علی خزائن الارض ما له اختیارات راکړه. نو ستا د هغه په باره کې څه خیال و؟ هغې دپاره خو موږ مستقله موضوع مقرر کړی به وایو انشاءالله. نو قرآن دلته دا تلک الدار الاخرة دا د آخرت کور جنت نجعلها مونږ مقرر کوو او مونږ ورکوو للذین هغې کسانو ته لا یریدون علوا فی الارض چې نه غواړي ذاتي بڑائی په دې ځمکه کې، په دې دنیا کې ذاتي لویي نه غواړي. د ذاتي لویه دپاره مشري نه غواړي او چې څوک د ذاتي لویه دپاره غواړي نو هغه به بیا فساد هم کوي. نو ولا فسادا او فساد هم کول نه غواړي. د لوی فساد هغه دی چې حکمرانان کوي. د حکمرانانو فساد د فساد جرړه ده او د حکمرانانو اصلاح د اصلاح جرړه ده. عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله چې کله خلیفه شو نو اصلاح یې شروع کړه. نو خلکو ته وی دا ټوله دنیا بګړاو بګړاو د دې بني امیه چې څه کړي وی دا به ته څنګه صفا کړي. نو عمر ابن عبدالعزیز ورته یو خبره وکړه رحمه الله تعالی خلیفه راشد. هغه ورته وی د حکمران مثال د سمندر دی او د دې لاندې افسرانو د عامو خلکو مثال د دې وړو وړو نیرونو او د وړو وړو لختو دی. په دې لختو په دې نیرونو کې د اوبه د سمندر نه راځي. که د سمندر اوبه او د دریاب اوبه پاکي نو بیا په دې نیر کې چې کومې ګنده اوبه دي لږ انتظار ورته وکړه د هغه ځای نه پکې صفا اوبه را روانې دي. که په دې لختي کې ګنده اوبه دي لږ انتظار ورته وکړه د نیر نه ورته صفا اوبه را روانې دي. خو که چېرته کې د دریاب اوبه چې د کوم ځای نه دا نیرونه او دا لختي راځي د هغې ځای اوبه ګندوي نو که ته لختي صفا کوې نو ته بیا څنګه صفا کوې؟ زه ته ما ته ووایه دې لختي کې چې د کوم نیر نه اوبه راځي هغه څښا دي، دې نیر کې چې د کوم دریاب نه اوبه راځي هغه څښا دي. نو ته به دا نیر څنګه پاکې او ته به دا لختې څنګه پاکې؟ زه دا نه وایم چې که ته یې پاکې نو تا ته به اجر نه میلاوي. خو زه دا وایم چې د دې د پاکولو طریقه دا نه ده. د دې د پاکولو طریقه دا ده چې د کوم ځای نه د کوم مرکزي چینې نه د اوبه راځي هغه چینه صفا کړه. دا کوم مرکزي سرچشمې نه چې د اوبه را روانې دي هغه دریاب پاکول غواړي نو هغه د حکمران مثال د داسې دریاب دی. او ته بیا ګوره لاندې خلک بیا څنګه دي. دا هغه بنیادي تصور دی. ښه حکمران اصلاح دا د اصلاح جرړه ده او د حکمران فساد ځکه چې قوت دی. یو سړي سره قوت دی که نه نو چې قوت مرکزونه د چا سره وي نو هغه د هغې نه د نیکۍ کار الي نو نیکي به غالبه کېږي. او چې د قوت مرکزونه د چا سره وي او د هغه د هغې نه د فساد کار الي نو فساد. قوت څه شی دی؟ دا سپیکر قوت دی که نه نو دې سپیکر کې اوس تا ته څه قسم آواز راځي؟ ته پکې قرآن اورې، ته پکې حدیث اورې، ته پکې درس اورې، ته پکې د اسلام خبره اورې. خو یو بل مجلس ته ورشه هلته به سپیکر لګېدلی او هغه به خولې ته نیولی او هغه به پکې ګانې وایي. سپیکر قوت دی. نو چې په هغې کې چې هغه د چا په لاس کې دی نو چې هغه پکې ګانه وایي نو ته به ګانه اورې او چې هغه پکې آیات وایي نو ته آیات اورې. نو دومره قمقلات او چې په دې نه پوهېدا ته دا هم ډېره د فلسفې خبره ده. دې دپاره هم ډړی ډړی عقل پکار دی. دا خو ډېره ساده خبره ده، په دې خو هر سړی پوهېدی شي. بل آیت فساد یوازې دې ته نه وایي اخرنۍ خبره اگر چې نننۍ موضوع تقریبا د نیمې نه زیاته نیمګړې پاتې شوه خو بهرحال کېدی شي چې هغه بنیادي فکر خو برابر شو. فساد دې ته نه وایي چې سړی دا ومني چې او زه مفسد یم. غل او ډاکو هغه ځان ته وایي چې زه غل یم. مونږ دا اورېدلي دا کوم خلک چې اغوا کوي وایي هغه خپل مشر ته امیر صاحب وایي خپل مشر ته امیر صاحب. نو دا رښتیا امیر صاحب وي
چې ډاکو ته امیر صاحب وې نو بیا او هغه وی منځونم کوي روزیم نشي حاجی مونږ ته لکه مون چې کوم هغه ټول لوی اغواکار وي هغه مخکې شي خلکو له منظم کوي نو فساد آیا دې ته وایي چې سړی به دا ومني چې زه مفسد یم ما ته یو ملګري خبره کوله کلي کې وی یو غل راته وی چې راته وی چې مړه ستاسو به خدای مدد کوي که زما به مدد کوي ما چې ولې وی راته وی چې تاسو دی مونږ په نفلونو ولاړ یو ما چې بیخ دی وزه تر دې نفلونه کوي ولې مونږ جغلا لزونه مخې د سلور رکعات نه پلوګو کنه ما چې ولې نه بلکې مونږ وای چې خدای پاک خیر را پېخي چې شکر باندې پوي نشي شکر باندې رایخ نشي شکر مونږ نه نشي کلب کلب چې وګو چې سره چې تخپمونه خوېږي ها او تاسو د پراته نه ته ودی او د سلور رکعات نه پلکم نو غل او ځنه پکې دا وای چې ما چې غلا وکړه ما چې سود کو ما چې رشوت واغستو ما پکې جماعت هم جوړ کو نو ډېر ساده غاني نو چې طالب علم مې یو سړیو هغه ورځ کې نږدې 10 لک روپۍ خوړلې وې د حکومت دا د کوم خبره ده مونږ واړو په هغه وخت 76 خبره ده 10 لک روپۍ په هغه وخت 10 کروڑ او یاره په ځلې ما د سوزکې را ډک ماته وېداواله مدرسې ته دا وړو دا دالونه او دا څه چې مې کاته ډک سوزکې مې راوست مولوی صاحب راته وې دا کوم دا مې دا غلطه چې پلان کې صاحب دې نو مې عالم کې دې چې ته چا بخپلی وې دا مې دا او یاره ما په بیا مې د یو ځای په یو ځای کې مې دا صفاتو کوم یاره دونه خښلې ته وګورته ما ته ویلم نو او مال دونه په بازار کې سودا واغسته وې د مدرسې طالب علمانو لا یوسه ما ته یاره ساده به غلس لک روپے په بډه کړی دي او تعالی ټول د 100 روپو سودا نه غستی او مطلب به دای چې دا طالب علمان به ما خام روزه ماته کې او دوا به کې خدای پاک پلان کې لړې نو خدای پاک به وایي چې وسره دي نه منو دا خو زمات برګان دي نه بچ نه منم نه بس دغه په خدای مې ان دا د خلکو په دماغو کې نعوذ بالله من ذلک دا خدای سره دا څه چل ول باندې وته راتاويږي چې خدای پاک ته خو ما ته وایي پر رشوت خو ما د خلکو له ډوډۍ ورکړه چې هغه لا سوچت کې نو څنګه باندې قبل بیا نبي خو ته نعوذ بالله مجبور دي دغه دوا به قبل او دي خو ما ته دوا وغرهم بالله الغرور دا کوم قسم خناس ته د خلکو په دماغو کې ناشته دا کوم قسم شیطان په دماغو کې ناشته نو قرآن دا وایي فساد دې ته نه وایي چې سړی وایي چې زه فاسد زه مفسد یم ډاکو ځان ته ډاکو نه وایي او چې ځان ته ډاکو وایي نو بیا به هغه ته وایي چې دا ډاکو دی واذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض چې کله دې ته ویلی شي په ځمکه کې فساد مه کوئ قالوا دی وی نه انما نحن مصلحون مونږ ډېر سم خلک یو مونږ روغې کوو مونږ شیبه منځونه کوو مونږ جوماتونه جوړو مونږ غریبانانو له پکې مددم کو موږ پکې کونډه یتیمانان هم ساتو الا خبر شه انهم هم المفسدون هم دي مفسدين دي ولكن لا يشعرون او په دې کې دونه شعور هم نشته چې اصلاح او فساد پیژني بهرحال فی الحال دا خبره کافی وي الله تعالی دې مال او تاسو له پوي توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله ربنا اتنا